محمد اسحاق صاحب برکاتہم بہترین بیان فرمایا کافر دیوبند کو مسوقی پر تحریک محمد آصف خدمت اور نظرانی پیش کرے جب نظرانی خلق و کرے دی باباگانوں نوجوانانوں مسلمانانوں اور دیدہ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطواللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دیدہ عبید اور بزرگان دیوبند کا کافر قربانی پیش کرے جو تصدیق کے نعمت خبر حکومت لکھول مجلس کو لکھول پہدان کی اور انشاءاللہ خبر اخبر دعوت کی انشاءاللہ نبا خانس کی نبا اللہ پر خانس کی اور دادمان حدیث سے سر معفوق والا نبی مطلع خبر حکومت اس میں ساتھ اور پندال توجہ والا حقیقہ ورکن لکھول شاہبود دیوبند اخلابیو سفری وقتی ہمارے اسلامی افغانستان دے سپاہ صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اسلامی سیول سیاست جمعیت علماء اسلام دے اور بدی وقت بے دہر شادی اور دہر تحریک اعتبار اور اماما اور بے بالخصوص امام عطاس بکر نسبت رقم شوی مبارک عقیدی ختم نبوت رقم دیوبند اکادمی و بل یو جائنشین اور بدی وقت دہر شادی پارا یو بہترین نشر اور ہم استاد رسول سرو پروالے استاد تار دزر کپور ہم شیخ حضرت مولانا پیر عبداللہ جان حقانی سے دامن برکاتہم تشریف فرما لی دل علماء کے خبر حکومت دلائل میدان انبارون الجدید الحمدللہ یہ کتابون اقتصاب قدیت انسانوں کو عقل حیران شی انگوشت بدندان شی اور بے محترم دلائل ہر مشرق پر ہر انداز بانی لگئی وهم منالو فقیر ہستی وهم شیخ و مرشد چکل قدیانیتا چلنج ورکی چلنج مباحلی ورکی بدیدہ ورکی اور تقریباً علماء کرام متفقر مباحلہ زد ہوئی اور بے غصہ پوری دا مباحلی چلنج جاؤنا قبول کرے ملے انشاءاللہ حضرت سے بیان کی بیان دیر توجہ دا سکوئی حضرت سے بیان دا صرف بیان نہیں بلی کہ الحمدللہ سمندر کو بجا کے بندئی تو بیان نمک رسطہ کا خوشخبری اور روما ہم استاذ رکھولی پاکستان نشر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید رحمت اللہ علیہ دا ابھی چکن خدمات کی دا آلہ خدمات اور خصوصاً خسرے دستور ابن حضرت سے خلیف المجاز دا ابھی حضرت سے دامت برکاتون کی مشر بچے دا ابھی وزید رحمت کری صرف دین اتبانی تفت توجہ ساتھ جنہوں نے اکثر مرگر تعلیمون اشتلے جابون نوکاری نہیں ملاوی کی پرشوت میں ملاوی گی اکثر داس مرکری جابون تا ڈپریشن دوبارہ ملکون دے وزیر دے چاہتا دے نوکری دے چاہتا دے کور دے چاہتا دے بیبی دے اور ہم استاذ علماء پر وقت اکثر دا حافظین مسئلہ دا یا داش درج مطالعہ دیگی سر ذہن موزی حضرت سے پخلا دا پل بچی دا ابھی نگرانی کری دا مختصر رسالے چاپڑی دا وزیر زر تقریباً بہتری کی دا منظر عام تراغلی دا چاہتا ہے منصر تشریف فرمالی ہمیں جامعی مدرس دے دا ابھی نظر تاثر رسالی والی اور نصر دا ہری فتنی حل دفع اعمال بین اللہ سے جوڑا دا مفتی رسالہ کے قرآن و حدیث بہترین مختصر وضعیت کی مرگین شرع علماء اللہ خصوصاً عوام الناس کل مرگین دانسا سروالی اصل خیر حدیدی انشاءاللہ کل نویدان سروالی رحضر سے بیان نمک کی تاثر برمین اللہ مثال سے بیان کی تاثر کیوں کندن آلو جواب نو رکھاو اتو اکادر دی پھر سے مبارک داتو دلین کا سرین والے لے اب پتی دی مرگین بیان نمک کی کشتی پچھت کے اسون آلو جواب رکھے بسے سے ہو دے گی نعرہ تکبیر بھانا رسول اچھت کے تاجداری ختم نبوت زندہ باد غازیانی ختم نبوت زندہ باد شہدائی ختم نبوت زندہ باد مجاہد ختم نبوت مولانا پیر حزب اللہ جان حقانی صاحب جزاکم اللہ تشریف کے لیے جزاکم اللہ احسن الجزاء الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وأنور الرسل وأجمل الرسل وآخر الرسل وأتم الرسل سيدنا وسيد الورى وعلى آله الأصفياء والأولياء والأتقياء
ومن بهديهم اقتدى واقتفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق اللہ العظیم. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل عبادت نہیں ہوتی. گر ارض و سما کی محفل میں لولا کو لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کی تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو. شوق سر درود شریف ٹولو ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. انتہائی محترم و کریم ربم سرد ما پخوگ ایمان خوشحالکہ بیگالت دا جمعہ مبارک اشپرا روانہ دا اللہ پاکم سرد ما دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب و گردو لکا. دا خپل ناستم بیدبی گنم دا مشرانو نا معافی غوارم. الحمدللہ منگ ستاسو دا دی علاقی پا دیر ایو زڑا دینی ادارہ کی دارالعلوم مجددیہ دا حضرت اقدس استاد العلماء حضرت مولانا غریب اللہ سے رحمہ اللہ رحمت واسعہ فاضل دیوبند داغی پدے نالشوی بوٹی کی چی الحمدللہ اسے یوادے ڈیرے اونے و داغی میں وینا بلکہ الحمدللہ یو جدت المدارس گردے دلے دا. اللہم زد فزد، اللہ دی مزید کامیابی نصیب گردو لکی. استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق سے دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ اجل حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان امام الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمہ اللہ داغی پر سرفرستے کے زمنگ استاسو دا حضرت محتمم سے مولانا ذبیح اللہ سے دامت برکاتہم و دغی علماء سرفرستے کے الحمدللہ دا کم کانفرنس شروع دی او تاسو ټولو کم خدمت کړی دی. الحمدللہ زمونږ ساهو د ټولو دا یو قدم اخیستل دا د الله پاک رضا او الله پاک طرف ته دی عزتمندو. موږ ډیر خوش قسمت یو، الله پاک په موږ ډیر مهربان دی، بشمیر نعمتونه الله پاک موږ له راکړي دي. زمونږ انتہائی محترم رور مناظر اسلام محقق الحسن حضرت مولانا مفتی رسال محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تفصیلی بیان او فرمایو. داغین بعد بل بیان ضرورت ہم نہ محسوسی گی. زمونږ خو بس دا خیال دی چې مفتی صاحب راغی پتہ نشته چې گاڑی مو سره خپلو کو پردیو، بس مفتی صاحب رخصت شو خبره ختمه. نن عزتمندو موږ سره د دې حضراتو د جون ډیر قدر نشته، د دې د حفاظت موږ سره قدر نشته. دا د ستاسو د دې کانفرنس په دوران کې په محافظ ختم نبوت حضرت مولانا حافظ حمداللہ سے دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ ورعاہ اللہ پاغی باندے دا دے دماکہ شوی دا بسر نور مرگری دی یا غم سیریس دی اللہ دے حفاظتو کی. زمان محترمو لگ دیتا سوچکو چنن صرف دا علماء دا شہادتونا ولی واقع کی گی. دا محاذ شہداء پخپل دے
لیکن نن د مسند درس د دغه زیب و زینت او د ښکلا د دغه محدثینو د دغه مفسرینو د دغه مورخینو او د دغه وخت عظیم هستو دا وینې ولې تویږي. نن دا ښکلي سپین درسګاهونه د دې علمو په وینو ولې ککړ کېږي، ولې رنګ کېږي؟ زما محترمو، د شیخ زنجان شهید رحمت الله علیه څه قصور و، د حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزی رحمه الله څه قصور و، د حضرت مولانا ډاکټر حبیب الله مختار شهید رحمت الله علیه څه قصور و، د حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع شهید رحمه الله څه قصور و، د حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدیانی رحمه الله څه قصور و، د استاد محترم شهید اسلام حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه څه قصور عزتمندو. نادمنګ د چارسدی غنی خان به یو شعر وی بیا وخم پتری په خپل ټوټې ټوټې کچکول کې او خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم، او موږ وو بیا وخم پتری په خپل ټوټې ټوټې کچکول کې او خیر د مسلمان نه د اسلام د پاره غواړم. نن موږ مسلمان ته امینت او زاری کوو چې ته لږ دین ته رانږدې شه، کنه ته لږ علماو ته رانږدې شه، ته لږ تبلیغ والا ته رانږدې شه، لږ مجاهدینو ته رانږدې شه. اوس د حافظ صاحب څه قصور و، حضرت شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه څه قصور و، ولې مولانا عبدالحق صاحب استاد العلماء استاد المحدثین رحمه الله د هغې چا سره دشمني وه؟ زما عوامو مسلمانانو وروڼو، نن چې د علماو دا شهادتونه واقع کېږي، د دې ګرفتارۍ واقع کېږي، دی په فورت شیډول کې را دي، په دې باندې پابندۍ لګي، دا څه دپاره؟ د دې خو عقیدې جوړې دي الحمدلله، د دې خو اعمال درست دي الحمدلله، دا خو اصلاح یافته خلک دي الحمدلله، لیکن دا څه دپاره؟ دا زموږ ستا د دین د عقیدې د نظریې د اعمالو الحمدلله د حفاظت دپاره دا ټول واقعیت مخې ته راځي. عزتمند د دغې سلسلې یو کړی دا عظیم کانفرنس دی او حضرت مولانا مفتی رسال محمد صاحب دام درکاتهم العالیه تاسو ته تفصیلي خبره وکړه. محترمو الحمدلله موږ علماو په دې باندې پوه کړي یو، په عقیده د ختم نبوت یې موږ پوه کړي یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف راوړلو نه پس داسې مو وایي چې د نبي علیه السلام نه پس د نبي علیه السلام په جون مبارک کې چې چا د پیغمبرۍ دعوی کړي دي کومو مردارانو، بیا به هغې ته موږ څه نسبت کوو؟ مسیلمه کذاب دی، اسود عنسی دی، طلیحه سجاد پکې زنانه و دي پکې لا د پیغمبرۍ دعوه کړې. د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتلو نه پس د قیامت د سبا پورې بل پیغمبر راتلونکی نشته، او آخرت کې هم پیغمبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصا چلیږي. عزتمند موږ ډېر خوش قسمته یو، الله پاک موږ له بې شمېره نعمتونه راکړي دي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله په فرمایي کو تاسو زما نعمتونه، یا نعمت لفظ مفرد دی، د یو نعمت سره چې څونه نعمتونه تعلق لري هغه د شمار نه بهر دی. یو خو الله په فرمایي زما نعمتونه نشي شمارلی، خو بل طرف ته الله په فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. زه به البته ضرور به ضرور تاسو نه د یو یو نعمت تپوس کوم. یو خوا د الله پاک نعمتونه بې شمېره، بل خوا د الله پاک تپوس پوښتنه ضرور به ضرور. خو الله پاک په دې بې شمېره نعمتونه کې صرف په یو نعمت په موږ ثباته نه کوي. هسې سوچ وکړو د نورو نعمتونو یاد دهاني راته کوي په مختلفو پیرایو باندې. د مخکینو قومونو حالات الله پاک موږ ته ذکر کوي، د تذکیر به ایام الله په شکل، د نعمتونو په شکل، تذکیر به اعلی الله، درست د جن حالات، د تذکیر به ما بعد الموت په شکل. خصباتن الله پاک صرف په یو نعمت په موږ کوي. زما محترمو تاسو توجه غواړم چې په ټولو نعمتونو کې په یو نعمت الله پاک په موږ ثباتنه کوي، نو دا به د ټولو نه لوی نعمت وي او که نه وي؟ هغه نعمت عظما سیدنا محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم. بیا د نبی علیہ السلام خو ډېر صفات دي. دې وخته پورې تقریبا 32-33 هزار کتابونه د نبی علیہ السلام په سیرت باندې لیکلي شوي دي.
خو څنګه لا تنقضي عجایبه چې د قرآن کریم د سمندرو ملغلرې راجمع کول دا د یو مفسر څه چې د ټولو مفسرینو د وس نه بار خبره ده. دارنګې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت د سمندرو ملغلرې راجمع کول دا د سیرت نگارو کار نه دی عزتمند. قیامت سبا پورې به د قرآن کریم د علومو د سمندرو نه ملغلرې حاصلېږي. د سورې صاد اخري آیت په هغې دلیل دی ولتعلمن نبأه بعد حین. او دارنګې د نبی علیه السلام سیرت او شریعت دا خو د قرآن کریم عملی شکل دی، نه د دې سمندر ملغلرې راجمع کول نه د هغې راجمع کول دا د چا په وس کې دي. خو بیا څنګه زموږ ستاسو عقیده د توحید ده داسې زموږ عقیده ختم نبوت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په نبوت او رسالت کې څوک شریک نشته. پیغمبران الله پاک ډېر رالیږلي دي، 1,24,000 بعضې کتابونو څه د پاسه 3 لاک ذکر کړي دي او کم و بیش 1,24,000 چې څونه دي په دې کې ټول راغله. خو آخري نبی چې الله پاک رالیږلی دی صرف سیدنا محمد عربي ټول وایي صلی الله علیه وسلم الله پاک رالیږلی دی. اوس عزتمندو الله تبارک و تعالی تاج ختم نبوت چې د چا په سر سجو کړی دی هغه صرف سیدنا محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم. او په تخت ختم نبوت چې څوک جلوه افروز کړی دی هغه صرف سیدنا محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم. اوس عزتمندو د قرآن کریم یو آیت، یو جمله، یو لفظ، یو حرف دا داسې دی یو سړی مني دا داسې ده لکه ټول قرآن منل او نه منل داسې دی لکه ټول قرآن نه منل. دې عقیدې دپاره یو آیت کافي و، لیکن الله پاک 101 آیاتونو کې موږ ته دا عقیده ذکر کړې ده. څونه آیاتونو کې؟ 101 آیاتونو کې یو حدیث د دې عقیدې دپاره کافي و. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري نبی یم، ما نه وروسته به نوی بل پیغمبر نه پیدا کیږي. ما نه وروسته به بل نوی پیغمبر نه پیدا کیږي. لیکن 210 حدیثو کې نبی اسلام موږ ته دا عقیده ذکر کړې ده. دریم دلیل اجماع د امت باقاعده په عقیده د ختم نبوت باندې منعقد شوی ده. څلورم نمبر 1400 کاله د مسلمان تاریخ دا راغلی دی چې د رسول الله مبارک د راتلو نه بعد بل پیغمبر چا برداشت کړی هغه نه دی. حتی که سار یو کس دعوه کړې ده د غرمې نه مخکې حکومت وقت هغه گرفتار کړی دی. کله چې انګریز په دې ملک باندې قبضه وکړه خصوصا نوجوانان ما ته توجه راکړي نو آی دن نوې تحریکونه راپورته کېدل. تحریک ازادي ده، ریشمي رومال دی، خلافت دی، ترک موالات دی، سید احمد شهید رحمت الله علیه، شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیه، تاریخ دارالعلوم دیوبند، نواب سراج الدولت صاحب، ټیپو سلطان شهید رحمت الله علیه، دا ټول تاریخونه مخې ته پراته دي. انګریز په دې سروې وکړه. ریپورټ کې 3 خبرې راغلې چې موږ علما نی ختم کړي، قرآن نی ختم کړي، جذب جهاد نی ختم کړي، نو موږ نشو کامیابی. نو د قرآن کریم د ختمولو مختلفې منصوبې جوړې کړې. من جمله د هغې نه یو دا چې په 3 کاله کې 3 لکه نسخې د قرآن کریم ضایع کړې. د علماو خلاف چې کوم سازشونه شوي دي نو مسلمانان څه چې انګریزان په هغې باندې قایل دي. تامسن یو انګریز دی د خپل هسټرۍ کې لیکي چې د پیښور نه والا تر د دلی پورې په هره اونه کې د یو حق پرست عالم لاش هغه راځوړند. د چونې په بټو کې علما کرام شهیدان کړي شو، د خندیر په سرمنو کې جمدي وګنډلی شو، دریاب بورت کړی شو. و الحمدلله علماو د دین حفاظت وکړه او د جذب جهاد د ختمولو دپاره د غلام قادیاني نه د پیغمبرۍ دعوه وکړه. کله پاکستان جوړ شو الحمدلله څنګه مولانا صاحب تاسو ته ووایي زمونږ د ملک وزیر خارجه لومبنی قادیانی راغلی دی ظفرالله، د ملک لومبنی وزیر قانون راغلی دی اندو، د ملک لومبنی د فوج مشر راغلی دی عیسائی. سوچ کوئ 6.5 لکه مسلمانانو د پاکستان د جوړېدو لپاره قربانۍ ورکړې او د نه سړي دامن هغه په موږ باندې مشران کړي شو. عزتمند 4-5 کاله تیر شو خو هندوم زمونږ مذهب نه چیړه، عیسایم نه چیړه،
خو چې کله ظفر الله مردار او حمید نظامی د نوای وقت اخبار ایډیټر هغه دا بیان ورکړی دی چې د ظفر الله قادیانی په دور کې د پاکستان سفارتخانې په بار ملکونو کې دا د قادیانیت د تبلیغ مراکزو نن چې په کینیډا کې امریکا کې جرمنی کې او د یورپ په مختلفو ملکونو کې کمې جلسې کېږي کم قادیانان په هغې کې شرکت کوي دا د هغه قادیانانو بچي دي کم چې د ظفر الله په دور کې د پاکستان په سفارتخانو کې قادیانان ګرځېدلي پیسه به زموږ د ملک وه او خرچ کېده به د قادیانیت دپاره علما چېرته په قلار کینی په داسې حالاتو کې په دغې تناظر کې د 53 تحریک ختم نبوت اوچلی د علماو څه مطالبه وه چې موږ له تنخواګانې ډېرې کې چې قادیانیت غیر مسلم اقلیت قرار شي ظفر الله قادیانی د خپل عهدې نه هټو شي او د کلیدي عهدو نه کم کی پوسټ دي د هغې نه قادیانان برطرف کړي شي په دې درېو مطالبو کې یو مطالبه هم دا نه و چې موږ له تنخواګانې مقرر کړي یا موږ له تنخواګانې زیاتې کړي قادیانیت غیر مسلم اقلیت قرار کړي شي ظفر الله د خپل عهدې نه هټو کړي شي او دارنګې تاسو ته مفتی صاحب ووایي چې نن د کشمیر کومه مسله ده دا موږ ته چا جوړه کړې ده قادیانانو جوړه کړې ده که نه ده جوړه کړې او د کی پوسټونو نه قادیانان ختم کړي شي لیکن حکومت وقت د قادیانانو په مرسته هغه تحریک ناکام کو څنګه مولانا صاحب ته تاریخ ذکر کوم مثالی قربانۍ الحمدلله په هغه تحریک کې ورکړې شوې خو چونکې اسمبلی کې زموږ نمایندګي نه وه اسمبلی کې زموږ نمایندګي نه وه نو 10,000 مسلمانان شهیدان 1 लाख گرفتار 10 लाख متاثر څنګه مولانا صاحب تاسو ته فرمایي خو بیا هم هغه تحریک وقتي طور سره ناکام کړی شو خو الحمدلله هغه سکروټه هغه په ایرو کې پرته وه په 7 ستمبر سن 74 باندې هغې داسې اور واغشتو چې یوازې د هغې هغه تو او هغه اور پاکستان کې د هر قادیانی خپو ته ونه رسید بلکې د دنیا مختلف ملکونو کې مسلمانانو حکمرانانو د قادیانیت خلاف فیصله وکړه او څنګه مولانا صاحب تاسو ته د هغه بوډا ذکر وکړو هغه علاقو کې موږ دا خبره خلکو ته کوو چې الحمدلله ستاسو د ټولو په هغه ختم نبوت تحریک کې او بیا 7 ستمبر باندې چې کومه فیصله شوې ده که یو بلډینګ ډېر غټ دی زما محترمو خو هغه د یوې خښتې نه جوړ دی د هغه یو اوټ نه چې هغه د ختم نبوت د حفاظت کوم بلډینګ جوړ شوی دی د هغه یو اوټر الحمدلله په هغې کې سره زما محترمو قادیانی یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دشمن نه دی قادیانی د الله دشمن دی د الله د هر نبی دشمن دی د الله د ټول دین دشمن دی د علماو یوازې دشمن نه دی که زما د کالج سټوډنټ دی که د سکول سټوډنټ دی که زما د میدار دی هر مسلمان چې د قادیانی د هغه دشمن دی قادیانی وایي ما چې څوک نه مني دا د کنجرې بچی دی موږ ورته موږ د خپل پیغمبر کنځل نه دي خولی خو ستا یو زوی دی هغه تا نه مني نو اوس ولته صغرا کبرا یو ځای که چې هغه د چا زوی شو دا کوم الفاظ چې ته د مسلمان دپاره استعمالوې هغه په تا باندې فټ شو که فټ نه شو بهرحال زما محترمو دغه ځای پورې مولانا صاحب تاسو ته ډېر اوږد تاریخ ذکر کوم زه ته مختصرا د دې نه بعد تاریخ ذکر کوم سن 1970 کې الیکشن وشو په دې ایشو باندې دائیں بازو والے بائیں بازو والے دائیں بازو والے چې هغه اسلام پسند خلکو بائیں بازو والے چې هغه ترقی پسند خلکو په خپل زعم او سوچ کې په دې ایشو الیکشن وشو تاسو ته پته ولګېده چې په بنګلادیش کې مشرقي پاکستان کې شیخ مجیب الرحمن وګټله خو میجارټي اکثریت سره د هغه ممبران رادل او دلته ذوالفقار علي بټو صاحب هغه سیټونه وګټل حقیقت کې په دواړو باندې د حکمرانۍ حق هغه د شیخ مجیب الرحمن جوړېده لیکن د هغه وخت حکمرانانو د خپل حکومت
او د خپل کرسۍ د بچو د پاره پاکستان دو ټوکړې کو، مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان دوه حصې وګرځېد ما محترمو. د هغې نه وروستو په دغې تناظر کې په سن 1973 کې د کالجونو د فیډریشنو الیکشن وشوې. د ملتان نشتر میډیکل کالج د هغې الیکشن هم وشو، هم په دغې ایشو باندې دایې بازووالی بایې بازووالی. کوم چې بایې بازووالو هغې د ترقۍ دونه خپل سوچ وکړو چې قادیانان یې هم ځان سره یو ځای کړل. ولې قادیانانو په 70 الیکشن کې د هغه وخت چې کوم وروستو حکومت جوړ شو د هغې یې مرستې کړې وې، هغې هم په دې مطمئن وو، دوی په هغې مطمئن وو. خو چې کله د فیډریشن په دې الیکشن کې بایې بازووالې ځان سره قادیانان یو ځای کړل نو وی هم تو ډوبے ہے صنم تم کبھی لے ډوبیں گے. قادیانان خو ازم ډوبو، خو چې هغه چا ځان سره ودرولو نو هغه هم ډوب شو. کم دایې بازووالی چې و الحمدلله هغه د ختم نبوت محافظین و. ملتان مرکزی دفتر کې زمونږ مولانا عبدالرحیم اشعر صاحب رحمه الله هغې یو رساله 16 صفحه باندې ولیکله، آیین مرزاییت. هغه نوجوانانو هغه پمپلټ چاپ کو او په دغې ایشو باندې هغې الیکشن وکړو. الحمدلله د ختم نبوت د غلامانو پوره پینل الله پاک کامیاب کو، او څوک چې بل طرف ته پوره پینل د هغې چورلټ پیل شو. زما محترم بیا هغه سټوډنټان د ټور د پاره د ملتان نه لاړل سوات ته. اوږده قصه ده، مختصرا ریلوې والا سره رابطه وکړه خیبر میل کې. هغې ورته ویل چې په کومه ورځ تاسو دی، په دغه ورځ کې ګنجایش نشته. چناب ایکسپریس هغې کې ولا ترتیب برابر کو. د ربوي ریل اسټیشن الحمدلله څنګه چې د ربوي نوم ختم شو چې اوس هغې ته چناب نگر وایي، او څنګه چې د مسیلمه کذاب پیروکار ختم دی. مسیلمه کذاب د رسول الله مبارک په دور کې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. صحابه کرام 1,24,000 1,44,000 1,70,000 دا درې قول دي، او د مسیلمه کذاب پیروکار 1,00,000. د لومبي قول ته وګورو 1,24,000 صرف د 24,000 فرق دی. نن منګه وګورو په ټوله دنیا کې د مسیلمه کذاب یو پیروکار نشته، او د محمد رسول الله پیروکار بے شمیر دی، او قیامت پورې به وي ان شانئک هو الابتر. قیامت سبا پورې به د رسول الله مبارک روحانی اولاد موجودی، به الحمدلله جسمانی اولاد موجودی. څنګه چې نن د مسیلمه کذاب نه روحانی بچشتا نه جسمانی بچشتا، یو ورځ به راځي په ټوله دنیا کې به د قادیاني یو بچی انشاءالله دوي چې څنګه د ربي نوم ختم شو داسې به نسل به انشاءالله ختمېږي. عزتمند نو هغه سټوډنټان د سوات په ټور روان شو چې کله د ربوي ریل اسټیشن ته رسېدل نو قادیانانو به په هغه ریل اسټیشن باندې د قادیاني الفضل چې حقیقت کې الدجل اخبار دی او نور لټریچر دا به تقسیمو. هغه سټوډنټانو ته خو پته وه چې هغې له لټریچر ورکړه، هغې وشلو او د کسانو پورې ټوکې موکړې، او د هغې هغه خبث باطن هغه خو نور هم زیات شو. دا 22 مای سن 1974 کله چې دا سټوډنټان واپس په 29 مای 1974 باندې دغه علاقې ته را رسېدل نو د اتو ریل اسټیشنو قادیانان هغه را جمع شو او د دې خلاف یې منصوبه جوړه کړه. چا کوتکې راوړې، چا هنټرې راوړې، چا پنجې لاسونو ته واچولې، او یو سټیشن باندې ګاډي ته خېجه او بیا د ربوي په ریل اسټیشن تقریبا 1 غنټه پورې هغه ریلوې ګاډي هغه ایثار کو. باقاعده مخکې به ملګرو ته رپورټ ورکو چې هغه سټوډنټان کو د ګاډ د طرفه نو په دې نمبر ډبو کې دي او کو د انجن د طرفه نو په دې نمبر ډبو کې دي. هغې به خطل اخره کې په دغه ریل اسټیشن د هغه سټوډنټانو دونه بې حرمتي وشوه چې حتی یو قادیاني د یو مسلمان سټوډنټ معافي غواړم د مشرانو نه تاسو ټولو نه د هغه سټوډنټ په خوله کې وړې بولې وکړي. عزتمند وړاندې د فیصل آباد کنټرول روم نه رابطې کېږي او دلته مخکې ریل اسټیشن والا قادیانان ورته وایي بس انجن خراب دی، د خلکو مخکې لږه
څه جګړه مګړه وشوه اوس به دا چې ضرور شي دغه د یو عام کس ټلیفون اوچت کو کنټرول روم نه چې کوم ټلیفون راغی هغه ورته ویل دلته قادیانانو مسلمانانو وخل د هغه ریل اسټیشن یو مشر فیصل آباد کې نږدې الحمدلله حضرت مولانا تاج محمود امروټي رحمه الله چې اتو بازارونو کې دننه د هغه مسجدو ډېر غټ مینار د هغې نه اعلان وکړو د فیصل آباد مسلمانان هغه راووتل چا جوس راوړل چا بیکرې راوړل چا اوبه راوړل چا څو کړل دغه دی چې هغه ریل راورسېد هغه سټوډنټان د چا لاس مات د چا خپه ماته د چا پوزه مات هغې خو یو اے سی ډبې ته منتقل کړی شو خو یو څو سټوډنټان لاړل او په پاټلۍ باندې پرېوتل چې موږ به دلته یو موږ دې ټوکړي ټوکړي شو هغې پورې موږ نه پاسو تر څو چې اف آی آر نی در شوی تر څو چې دوی ګرفتار شوي نی او تر څو چې د دوی په دې ملک حیثیت هغه د غیر مسلم قرار کړی شوي نی دا هغه علاقې چې کوم انتظامیه وه هغې ہوم سیکرټري سره رابطه وکړه روان خبر وزیر اعلی ته لاړه حنیف رامې د پنجاب وزیر اعلی او مصطفی دا گورنر و د حنیف رامي د پنجاب د وزیر اعلی ښځه شاهین رامې دا قادیانی وه د دې پلار قادیانی و د بلوچستان د کوټې اوسېدونکی و د دې بله خور و هغه قادیانی وه غالب احمد د پنجاب ټیکس بورډ چیرمین و په هغه باندې واده وه هغه دا خبره سسته واغېسته ہوم سیکرټري ورته ووایي دا خبره ګورې کلکه واله ګنې بیا به په ټول ملک یو اور لګېدلی هغې په دې مجبور کړو چې مجبور شو اف آی آر هغه در شو په هغه یو ورځ الحمدلله 2200 قادیانان هغه گرفتار شو په ټول ملک یو اور ولګېد فیصل آباد کې مولانا تاج محمود امروټي رحمه الله دارنګې ملتان دفتر کې الحمدلله لاهور کې الحمدلله کراچۍ کې ټول ملک اجلاسونه شو 3 میاشتې هړتالونه شو الحمدلله او بیا په اسمبلی کې دننه مناظره وشوه چې زی علماو له به راځي قادیاني چې کله اسمبلی ته راغی مرزا ناصر ګیرې وه پټکي و کونټۍ ورسره وه درود شریفې ووې حتی چې بعضې ممبران ووې دا مولیان امر چاته کافر ووایي هغه څونه ښکلي سړی دی استغفرالله لیکن چې مناظره وشوه پته ورته ولګېده او مفتی صاحب رحمت الله علیه له الله پکې عظیم بصیرت نصیب کړو په کم طرز هغې خبره شروع کړه په هغه ټولو خلکو یې د الله په بدل دا ومنله په داسې وخت کې زموږ د اکابرو خبرې الهامي وي یو ځل بټو سے مفتی صاحب ته وایي مفتی صاحب تو نے جیتا اور میں نے ہارا مفتی صاحب ورته ووایي بٹو صاحب نہ تو نے ہارا ہے نہ میں نے جیتا ہے بلکہ کفر نے ہارا اور اسلام نے جیتا الحمدللہ کوثر نیازی صاحب مذہبی امور وزیر په وخت کې مفتی صاحب ته وایي همدا حکومت ایسا وی مفتی صاحب د قادیانی په پلیت نوم باندې د پاکستان د آئین ولې پلیت ہے سوچ کوه د پاکستان د پاک آئین د قادیانی په دې نوم ولې پلیت ہے مفتی صاحب ورته وایي کوثر نیازي صاحب چې د خدای قرآن د فرعون او د ابلیس په نوم باندې نه پلیتېږي نو آئین پاکستان د قادیانی په نوم باندې نه پلیتېږي به هر حال عزتمندو دا مناظره دا خو چا نه شوه کولی د علماو نه غیر الحمدلله اسمبلی کې دننه ټولو مکتب فکرو بهر الحمدلله ټولو مکتب فکرو لیکن الحمدلله په اسمبلی کې دننه اسمبلی نه بهر قائدانه کردار چې چا ادا کړی دی هغه تاج الله پاک د ختم نبوت په برکت د علماء حق علماء دیوبند په سرقې الحمدلله هغه د خوشحالۍ ورځ 7 ستمبر سن 1974 الله پاک موږ ته وښوله زما عزتمندو په دې ستمبر کې موږ دوه خوشحالۍ مناوو 6 ستمبر 7 ستمبر 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور 7 ستمبر یوم دفاع ټوله یوم دفاع ختم نبوت اوس د دغې ورځې څونه اهمیت دی او د دې څونه اهمیت دی او د دواړو اهمیت شته او کو نشته الحمدلله د دواړو اهمیت دی 25 ستمبر زما د ملک آرمی او بیا هغه شهادو چا چې سرونه ورکړي دي د دې ملک حفاظت یې کړي عزتمند موږ هغې ته سلام کوو 6 ستمبر سن 1965 خو 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت چې دا د ختم نبوت د دفاع ورځ ده د هغې ورځې نه د دې اهمیت زیات دی ولې که د ملک دفاع ونه شي خو ملک به ختم شي او که د نظریې دفاع ونه شي
دنیا غرق کا قبر غرق آخرت غرق زما عزت مند د دې وجه نه دلته به زمونږ ډېر رونه راجمع یې څوک به سپیشل برانچ ملګري یې څوک به آی بی والا یې څوک به عیسائی والا ملګري یې موږ ټول الحمدلله مسلمانان رونه یو نن هر قادیانی گرفتارول او په هغه باندې جرم ثابتول هغه د اسلام سره سره د ملک غدار قرارول او هغه ته سزا ورکول دا ستاسو ذمواري ده ګنې کان کول کیسونه په ورځ د قیامت د ختم نبوت بلاسی او ستاسو به ګریواني نن د آقا ګیرې او پټکي والا د هغه ګریوان ته لاس هسې بېرته اچولی شي او د آقا دشمنه هغه په پروټوکول کې یورپ ته رخصتولی شي د آقا دشمنان په دې ملک کې دي د دې وجې نه زما محترمه ما نه سر واغش زه یې ګرفتار کړم زما لاسونو ته به کړی را دي پوته به بیړی را دي خو په خدای قسم که د محمد عربي صلی الله علیه وسلم موسله موږ نه څوک قبضه کي که د پیغمبر علیه السلام ګیر او پټکي موږ نه څوک قبضه کي که د پیغمبر علیه السلام ناموس او ختم نبوت موږ نه څوک قبضه کي نن زما ستا په اټامیک انرژۍ کې په ډېرو پوسټونو باندې قادیانان دي زما مسلمانه تانې ولې دا منصب قبضه کړی دی غالب احمد چې قادیانې د پنجاب ټیکس بورډ چیرمین جوړېدو مسلمان وروره تا نه ولې دا منصب قبضه کړی دی چې ظفر الله قادیانې د ملک وزیر خارجه جوړېدو مسلمان وروره په دغه منصب تا نه ولې دا منصب هغه قبضه کړی دی ما نه به سر دی سرداد نه دا دست در دست یزید حقا کې بنای لا اله است حسین الحمدلله دا ټول علما دا چې څنګه د اسلام غلامان او محافظین دي د مملکت خداداد پاکستان محافظین دي الحمدلله نو د 7 ستمبر اهمیت د 6 ستمبر نه دا ډیر زیات دی بیا زما محترمو په یو ملک کې چې یو باشنده اوسیږي خبرې ته خو کې دی د هغه دپاره په اصولو کې 2 اصول دا یاد لرئ یو به هغه د ملک د نظریې قایل وي دا ټو د پوینټ خبره راته کوم یو به هغه د ملک د جغرافیې قایل وي موږ د ملک د جغرافیایي حدودو قایل یو زموږ د ملک یو نقشه په بونډرۍ کم ملکونه دي او د ملک نظریه د قرآن و سنت اسلامیہ کالج پېښور کې جناح صاحب تقریر کوي چې د پاکستان جوړول موږ د یو قطعې د ځمکې جدا کول زموږ مقصد نه دی زموږ مقصد د یو حصې جدا کول د نظام خلافت راشده دپاره دی د نظام خلافت راشده دپاره او چې کومه نعره لګېده چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو د پاکستان نظریه قرآن و سنت دی او قرآن و سنت دا اٹھله فیصله کړې ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتلو نه بعد قیامت سبا پورې بل پیغمبر راتلونکی نشته او هر قادیانې چې څنګه د نظریه پاکستان مخالف دی باغی دی دشمن دی دارنګې د ملک د جغرافیایي حدود دشمن دی څنګه دشمن دی ما ته خپله نظریه د ملک د جغرافیې باره کې ذکر کړه هر قادیانی دا نظریه لري چې یو ورځ به پاکستان ختمیږي او موږ به خپل مړي قادیان ته وړو د اکن بھارت قایل دی انشاءالله قادیانی به ختمیږي انشاءاللہ قیامت سبا پورے پاکستان بم نہ ختمیگی او الحمدللہ نظریہ پاکستان بم نہ ختمیگی جغرافیہ پاکستان بم نہ ختمیگی او در رسول اللہ غلامان بم نہ ختمیگی نعرہ تکبیر جواب سم نہ راضی نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت دار ختم نبوت زندہ علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر خپل خبره مختصر کوم د 74 تحریک کې چې کله گرفتارې شروع کېدې نو د گرفتارونو مخکې الحمدلله د ختم نبوت غلامانو گرفتارې پیش کړې زمونږ علماو مرکزونه قایم کړو او خلکو به څنګه گرفتارې پیش کولې مسلمانانو به ځان زخمی کو چې چاله به لیکل ورتل نو هغه به په هغه وینه کې قلم ګنده کو او د ختم نبوت په خلفنامه باندې به دستخط وکړو او چې کوم مسلمان رور بجټ و د هغه به تعلیم نو لیکل به نه ورتلل نو هغه به خپله وینه کې
लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरीन, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरीन, बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। नो چې چاله به لیکل ورتلل هغه به دسخط وکړو، چې چاله به لیکل نه ورتل هغه به خپله وینه کې ګوته ګنده کړه او هغه ګوته به یې په هغه فارم باندې ولګوله. په دې واقعیت کې جلوس راووته، پکې د 7 کالو یو ماشوم و. د 100 کالو ماشوم څنګه دا بچی ناست یې الحمدلله. ما خو تاسو ته ووایې دا یو قدم جنت طرف ته دی، الله طرف ته دی، د الله رضا طرف ته دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت طرف ته دی. کله زمونږ داروال هم ظلم وکړي، هغه ماشوم هم ګرفتار کو، غوږونه پې ونیول. یو ډي اس پي صاحب په هغه ماشوم باندې غوږونه ونیوله. هغه ډي اس پي صاحب هغه ماشوم ته وی آپ کو کتنی جوتے مارو، 100 سپلے دی وہ امبایا. هغه ماشوم ورته الهامي جواب ورکړي، وی ڈی ایس پی صاحب اتنی جوتے مجھے مارو جتنی جوتے آپ خود قیامت کے دن برداشت کر سکتے ہو. سونه سپلې چې په قیامت کې په خپله برداشت کولی شي. ومې وخه هغه مره مې ووخه، هغه ماشوم یې روچت کو، ځان ته یې جوخ کو، ښکلی کو، کور ته یې بوته او رها کو. دا زمونږ د ټولو کار دی او دا به په لیونتوب باندې کوو. عقل عیار ہے 120 بدل دیتے ہے، عشق بیچارہ نہ واعظ ہے نہ ملا نہ خطیب. انشاءاللہ ټول به دا خدمت شریک کوو که نه که خیر انشاءالله. علما کم از کم یو بیان په میاشت کې د ختم نبوت په موضوع. قاریان صاحبان زمونږ عالمي مجلس تاسو ختم نبوت پمپلټي دي، کتابونه تاسو سره شته د تقاریرو د ختم نبوت سره متعلقه تقریرونه د خپلو شاګردانو ته وښایئ. دکانونو کې عزتمندو د قادیانانو مصنوعات خرڅېږي، د هغې نه به زموږ ستاسو بایکاټي. زمونږ 400 کې تحصیل شب قدر کې اوس 2 مقابلې د ختم نبوت په عنوان باندې شروع دي، د سکولونو، کالجونو او د مدرسو. یو کس به پس د سکولونو نه اخلو، یو کس به پس د مدرسو نه اخلو. څوک چې پس رالل د هغې دواړو دپاره د عمرې ټیکټ ترتیب برابر شوی دی. د سیکنډ او تړ دپاره نور انعامات دي. زموږ عزتمندو دلته څونه کالجونه دي، په هغې کې پروګرامونو کې، یونیورسټو کې پروګرامونو کې. موږ پروس کال باچا خان یونیورسټۍ کې غټ کانفرنس شو، سرکاري یونیورسټي ده، د تنګي ډګري کالج کې موږ هلته کې کانفرنس وکړو. اوس زموږ په 9 نومبر باندې کانفرنس دی. د هغې نه مخکې د موږ د مختلفو سکولونو که خیري هغه منصوبې دي او د قادیانانو د دغه مصنوعاتو نه به ځان ساتو. دا د دې علماو برکت دی الحمدلله. ما منا شریف کې ملګرو ته بیان کوو، حج کې ما ورته ویې دلته د حرمینو په دسترخوانونو د قادیانانو مصنوعات میلاویږي. پران نوم باندې د قادیانانو مصنوعات دا په دواړو حرمو کې په روژه کې میلاوېدل. او دلته الحمدلله موږ د یو عام مسلمان هم دا توقع نشو کولی. زما عوام ورونو موږ ستاسو ډېر ممنون او مشکور یو. زموږ جلسې په تاسو خشته دي، زموږ جلوسونه په تاسو خشته دي، زموږ د مدرسو تاسو خدمت کوئ، زموږ د هر میدان تاسو ښایست او ښکلا یې. خو زموږ او ستاسو عوامو دا ذهنونه چا جوړ کړي دي؟ الحمدلله یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقا فرناس کرتی ہے مسلمانی. چې دا علما وي زمونږ به ایمان محفوظ وي، عقیده به محفوظ وي، نظریه به محفوظ وي، پاکستان به محفوظ وي. الله ستاسو زمونږ د ټولو د دارینو سعادت نصیب کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.